نن په دې کوټ پوهنتون کې یوه میله را جوړه شوې ده د پاکستان کلتوري میله. د پاکستان د کلتورو څومره کلتور دي د هغې په باب یوه میله را جوړه کړې شوې ده. دا فرست ټایم په کوټ کې 2018 ته سره نو دا 5 سال بعد نن بیا دا ایونت چې دا جوړه شوې ده د کلچر ایونت چې دا کنه موږ ته چې پروم چې موږ چې یونیورسيټي سره اکیډمیک اکټیویټي سره چې کوریکولر اکټیویټیز نه ده کنه نو موږ خپل کلچر ارسري نن ډیفرنٹ سټایل لګي بزنس سټایل کلچر سټایل فود سټایل دې چې مقصد چې موږ چې اکیډمیک اکټیویټي سره کوریکولر اکټیویټیز دا کړو. دا دی مونږ وختینی سامان دی نن تقریبا 50 سال پہلا 60 سال پہلا 70 سال پہلا ډیر وختینی سامان دی تقریبا 100 سال ولم پکې شته دي دا چې بتاون چې ډیر وختینی زوړ تاریخ مو پکې راوند کړی دا صرف دې پر هغه خوي کنه چې هغه خلک وایي چې کم خلکو نه قومیت ورکشي کنه او ته خپل سوچ ورکشي هغه خلک ورکیږي. د دې کلتور د دې میلې هم دغه مطلب ده چې مونږ دغه خپل ورک کم کلتور مدد را پیدا کو دا خلکو ته وروشو دا خلکو ته ورمخته کو دا خلک وپېژني موږ سره او د موږ دغه یو ایمیج دغه یو تصویر چې پښتانه ډېر بې مخه خلک دي هغه تصویر په یو مثبت انداز کې خلکو ته دنیا ته نړۍ ته وړاندې کړلی شي. دا ډېر اپریشیټیبل ایفرټ دی د کسټ هغې خپل سټوډنټ دپاره د خلکو دپاره یو داسې انوایرمنټ کریټ کو هغه کې نن ماشاءالله وګوره چې ټول چې څومره زموږ سټوډنټ دي یا زموږ بهر نه څومره خلک دي هغې راغلي دي او نن دا کلچرل ډے کلچر ایونټ کوم دی هغه نن انجوای کړي او زه به د کسټ انتظامیه هم اپریشیټ کوم او زه به غواړم چې هغه څنګه هر کال یا هر داسې ایونټ دی هغې دلته کې هغې منعقد کړي او د سټوډنټ لپاره ځکه څه سټډي سره یو کو ګراوند اکټیویټیز چې وي نو هغه ډېر زیات ضروري وي.